چاته ډېر څه ښه حالات رانغلي قرضو کې رست رضا اضافه کیږي ګرانۍ کې رست رضا اضافه کیږي معاشي مشکلات چې دی هغې کې رست رضا اضافه کیږي د خلکو ټیک ته لږه ډېره ترقي به شوي خو دنیا نن اوس یو 20مې صدۍ ته ورسېده د 21مې صدۍ چې کومې تقاضې دي او کوم نه دي موږ د هغې نه لا ډېر وروسته پاتې په هغې کې که وګورو نو دا زیات مسله چې را پیدا کېږي هغه ولې ده چې په عین باندې عمل نه کېږي نن که موږ وګورو نو معاشي مشکلات شته مثلا هر یو کس ته متاثره ده دا ګراني چې کوم ځای ته ورسېده روزګار ختم شو بالکل ټیکسونه چې کوم ځای ته ورسېدل د هر چا د وسه بار وکړي لا ما خو پرون لا دا واورېدل چې دې میاشت اخر کې بل مینی بجټ را روان دی او په هغې کې به نور هم د ټیکسونو کې اضافه کوي تقریبا 2.5-300 اربه روپو دوی سره شارټ فال را روان دی او هغه د IMF ته کوم قرضه چې دوی د هغې نه بغیر خو بیا ډیفالټ طرف ته دا شی ځي هغې لپاره به دا نور به هم درکوي خو بل خواته چې وګورو نو بدامنۍ کې هم اضافه کېږي او خاص کر زموږ صوبې کې دا کوم صورتحال چې جوړ دی د 2006 7 8 9 10 والا حالات تاسو لیدلي بیا هغه طرف ته دا شی روان دی روزانه په بنیاد باندې د بتو والا سلسله هم شروع شوې ده که ګورئ نو هر دوی برس چې دی یو نه یو ضلع کې څه نه څه واقعات کېږي لګیا دي او د دې چې کومو خلکو ذمواري ده چې هغه دا رکو کړي هغوی دا ټول هر څه یې پرېښي دي په دې کې لګېدلي دي چې سیاسي پارټۍ به څنګه جوړو دا فلانه سیاسي پارټي به څنګه ماتو د الیکشن نتایج به څنګه بدلو په الیکشن نتایج باندې به څنګه اثرانداز کیږو بیا ورسره بل خواته چې وورو نو څه مخصوص خلکو کاروبار چې دی هغې کې رس په رضا اضافه کېږي په 2016 کې فوج چې کوم کاروبار کو نو هغې وخت کې دوی په اسمبلی ته دا دغه منلي چې 50 کاروبار موږ کوو 50 او هغه وخت کې ټوټل دغه خیلو چیرې دا تقریبا 14 ارب ډالر دغه ټول کاروبار دغه جوړیږي دی جوړیږي نن هغه 100 ارب نه زیات پروسه 100 ارب ډالر روپو کې نه ډالر دې تم سره یان شي چیرې د نورو خو کاروبار نه چلیو دا یو دغه دی او دا وی هر څه دا هغه اصلي دغه دی چې په دې باندې غور کول پکار دي چې زمونږ دلته کې دا سیستم چلی ولې
کوم څوکیدار دی زما او ستاسو د ټولو په ټیکس په پیسو باندې د هغه تنخواه ورکړې کېږي. مونږ خو روزانه غریبانان کېږو لګي وغه دا کم حالات چې کم جوړ دي کم دغه چې دي او د هغوی کاروبار کې هم وده کېږي او چې کله ریټایر شي نو بله نوکري بله تیاره پرته وي او دا هم روزي چې هغه پتي هم ووتلو. دا هغه یو هغه بنیادي هغه خبره چې په دې باندې لږ غور وکړل شو. دویم دا چې دا ملک یو وفا دنیا کې څومره فیډریشنز دي یا وفاق په طرز باندې حکومت چلي تقریبا که زه نه غلط کېږم نو 190 یا 192 ملکونه چې هغې کې دا سیسټم دی. په هغې کې د فیصلو طریقې کار هم داسې وي چې هغې کې د ټولو نه تپوس کېږي او د وسایلو تقسیم هم چې دی هم په داسې طریقې کېږي چې هر چاته خپل حق میلاویږي. دلته کې ارزانه بجلی مونږ پیدا کړو د اوبو نه د خپل ضرورت نه زیاته پیدا کړو. روشنی شته مکار خو دا و چې اړوي نه 2700 میگا واٹ بجلی مونږ پیدا کړو. زمونږ ضرورت چې دی هغه په یخنیانو کې تقریبا 1900-2000 میگا واٹ په ګرمیانو کې 2300-2400 پورې راشي. بیا هم 200-300 لکه اضافي مونږ پیدا کوو او لوډ شیډینګ ټولو کې چې زما خیال پنجاب سره وګورئ څه ته ورته دا څوک نه وایي چې 14 घंटे लोड शेडिंग दे या 30 घंटे लोड शेडिंग. कीमत दो वो न कब बिजली पैदा की ताकत पता से कीमत पैदा की 3 पैसे यो सो काल मख की दे तकरीबन ₹1 ₹1.5 पड़ेगा. उस पे लग इजाफा शी ₹3 पर मिला शी इधर के मिनट पशु मिनट पसे अगर 45-46 थे और बिया पर किधर नोट टैक्स नहीं से पकी बात नो 70 क्लास के دغه شانتي ګیس شو دغه شانتي تیل شو دا بچاته پته نه پاکستان کې ټولو کې زیات تیل کوم صوبې کې پیدا کېږي تقریبا 70% د پاکستان تیل موږ پیدا کوو. باقي دنیا کم ځای کې بجلی وي کم ځای کې تیل وي کم ځای کې ګیس وي که نه هلته کارخانې هم لګي هلته خلکو ته روزګار هم میلاویږي هلته ترقي هم کېږي دلته کې زمونږ صوبې کې درې واړه څیزونه پیدا کېږي د کوم ځای لپاره पंजाब और यह पंजाब के मखसूस लॉबी लपारा دا هغه سیزنی چې په دې باندې هر ضرورت چې موږ هغه مؤثره आवाज اوچت
موږ چې کله قومي وطن پارټي جوړول دا په دې دغه باندې چې یاره دا کم زیاتیات چې روان دي کم دغه دي نو دې باندې موږ وایو چې دا خبرې دغه حوالې سره هم په موږ باندې دا یو دغه جوړېږي چې موږ ټول پکې خپل حصه واچو خپل کوشش پکې وکړو د هغې فایده هم ټولې صوبې ته رارسي دا هغه بنیادي هغه دغه دي چې دا سوچ دا شی چې دا به لږ ډېولپ کوو بدقسمتۍ نه یو خو سوشل میډیا چې راغله که نه باقي ټوله دنیا په هغې باندې ترقي وکړه نوې هغې کې دغه جوړ شو او هغوی مخکې لاړل مونږ هغه سوشل میډیا د هغې نه ټول نیګیټیو څیزونه راټول او هغې داسې دغه جوړ شو چې په بې بنیاد نارو پسې بې بنیاد خبرو پسې مونږ دا سلسله مخکې کړو دا بل ورځ آئیني ترامیم خبره وکړه تاسو ولیدل چې د نورو پاټو سینه زور لګو زه درته یو شرطیت وایم د یو خبره که دې فوجیانو لږ د پي ټي آی ته مو ووایه که دا د عمران خان به ټولو کې اول دی به ورته وایي چې هغوی د خالي ګوتې لګوي زه د خپو ګوتې لګوم د لاسونو ګوتې لګوم د پښو د ګوتې لګوم